أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم. سورة البقرہ سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 15 او د سورت رکو نمبر 31 آیت نمبر 236-237. لا جناح علیکم پتا سبان هیڅ گناہ نشته دی ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق ورکې بیبیانو ته ما لم تمسوهن ترسو چې تاسو نه یې نږدې شوي دوی ته او تفرضوا لهن فریضه یا ترسو چې تاسو نوی مقرر کړی د دوی د پاره سمهر. شاته آیتونو کې د طلاق او د عدت الوفات مختلف مسائل په تفصیل سره ذکر شو سیبا. په دې دوه آیتونو کې الله جل شانه یو دوه نورې اهمې مسلې ذکر کړي. د طلاق د صحبت او د مہر په اعتبار سره د مسلې سلور صورتونه جوړیږي. دوه صورتونه دلته په دې دوه آیتونو کې ذکر کیږي. د نکاح نه پس چې خاوند د خپلې بیبي سره ملو شي او جماع یعنی کوروالی وکړي دې ته ویل کېږي صحبت. او د نکاح نه پس چې خاوند د خپلې بیبي سره په ځان لځای کې وخت تیر کړي داسې وخت تیرول چې بل څوک موجود نه وي صرف ښځه او خاوند په تنهایۍ کې یوځای شي او دومره وخت تیر کی کچرتا خاون صحبت کول غواړي نو صحبت په پکې وکړي شي خو دا خاون صحبت اون کی یعنی خزا او خاون په تنهایی کې دومره وخت تیر کی چې صحبت پکې کېدی شي خو خاون د خزې سره صحبت اون کی او دا وخت بغیر صحبت نه تیر کی. د نکاح نه پس اول وخت تیرول دی وخت ویل کېږي خلوتی صحیحه. خلوت په تنهایی کې وخت تیرول د نکاح نه پس خاوند د ښځې سره په تنهایی کې وخت تیر کړي. نو که یو خاوند یا یو سړي د یو زنانه سره نکاح وکړله او په نکاح کې ورله مهر مقرر نه کړلو کم وخت چې نکاح کېده مهر مقرر نه شو سیبه او دی خاوند بیا دی ښځې سره نه صحبت کړی دی نه یې خلوتی صحیحه کړی دی نه په تنهایی کې وخت تیر کړی دی او خاون ښځې ته طلاق ورکو. دا یو صورت دی د مسلې. لکه په کویدن کې نکاح وشوه سیبه یو چا د یو چا سره کویدن وکړه او په کویدن کې یې نکاح وکړله نو نکاح وشوه رخصتي نه ده شوې ښځه لا د خاون کور ته نه ده راغلې او مهر مقرر نه شو په نکاح کې نو چې ښځه د خاوند کور ته نه ده راغلي نو خاوند صحبت هم نه دی کړی او تنهایی هم نه دی اختیار کړی خلوت صحیح هم نه دی شوی سیبه او په داسې صورت کې خاوند ښځې ته طلاق ورکو نو په دې صورت کې په خاوند باندې مهر ادا کول لازم نه دی. مهر مقرر شوی هم نه دی خلوت هم نه دی شوی صحبت هم نه دی شوی نو اوس په مهر ورکول لازم نه وي. البته په داسې صورت کې متاع ورکول ضروری او بهتر دی. شریعت وی قرآن وی الله جل شانه وی چې دا سړی دی دغه ښځې ته څه ناڅه متاع دی ورکي. د متاع معنا او تفصیل داسې بیان شوی دی چې د هغې څه حد متعین شوي او مقرر شوي نه دی چې دا د هر څه دی ورکي خو یو جوړه جامه پیزار دی ورکی سیبا بس د متاع دی. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د یو زنانه سره نکاح وکړله او هغې رخصتي لا نه وه شوې کور ته نه مې راوستې چې طلاق یې ورکړلو
نو دغی بیبی دا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 100,000 درهم ورلیږل سیبا 100,000 روپے په هغه زمانہ کې. یو قاضی دی قاضی شریح رحمت الله علیه تابعی دی دوی د یو زنانه سره نکاح وکړله او نه صحبت شوي او نه خلوت صحیحه کور ته راوستې نه وه چې طلاق یې ورکړو سیبا. نو دوی دغې زنانه ته 1500 درهم ولیږل. دا هغه متاع هغه ښېګړه وه کوله چې ښېګړه یې ورسره وکړه سیبا. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي په داسې صورت کې په خاوند باندې لازم دی چې دغه ښځې ته د خپل وس مطابق کم از کم یو جوړه جامه پیزار ورکړي سیبا. اوس دا جوړه جامه پیزار ورکول د سړي په وس باندې منحصر دي. که یو څوک مالدارو نو ښکلې جوړه قیمتي جوړه او قیمتي پیزار وغیره دی ورله ورکړي سیبا د خپل وس مطابق. او که یو څوک غریبو وس یې نه کېدو نو د خپلې غریبۍ مطابق تی جوړه جامه پیزار ورکړي. دا یو صورت د مسلې شو. دویم صورت د مسلې دا دی چې یو سړي د یو زنانه سره نکاح وکړله مهر یې ورله مقرر کړی دی په نکاح کې مهر هم مقرر شو او رخصتي نه ده شوې ښځه لا د خاوند کور ته نه ده راغلې خاوند د دې ښځې سره نه صحبت کړی وي نه یې خلوت صحیحه اختیار کړی وي او خاوند ښځې ته طلاق ورکړلو. اوس به څه کوي؟ نو وي خاوند به په داسې صورت کې چې کم مهر یې مقرر کړی د هغه مهر نه نیم مهر دغې ښځې ته ورکول به په خاوند باندې لازم وي. نیم مهر ادایګي به لازم وي چې مهر یې مقرر کړی وي سیبا او صحبت او خلوت یې نه وي کړی. البته که خاوند داسې وکړي چې دا ښځه خو زما په نوم شوې وه چې هر څه خو نکاح یې را سره شوی و نو په ما نیم مهر ورکول لازم دي خو زه به دا ټول ورکړم. د نکاح دا غوټه دا د خاوند په اختیار کې وي. یاد ساته هر کله چې نکاح کېږي نو په نکاح کولو کې زنانه ته اختیار دی چې د دې نه تپوس وشي چې پلانکي له دې ورکو نکاح دې ورسره کېږي ستا اجازت دی دې ته اختیار دی که او کوي او که نه کوي د دواړو ورته اختیار دی. که دې اجازت وکړو نو نکاح به وشي سیبا او که ښځه د نکاح په وخت کې ووایي چې نه زه په دې نکاح رضا نه یم زما اجازت نشته نو د دنیا یو طاقت د دې زنانه نکاح نشي کولی د دې سړي سره چې دا اجازت نه کوي. د نکاح کولو کې ښځې ته اختیار دی او اجازه ده خو چې کله ښځې د خپل اختیار استعمال کو او اجازه یې ورکړه ځان یې خاوند ته وسپارلو نکاح وشوه. اوس دا ښځه په نکاح کې ساتل او د نکاح نه ویستل اوس دا اختیار خاوند سره دی. د نکاح دا غوټه د نکاح د برقرار ساتلو د ختمولو دا اختیار اوس خاوند سره دی. که خاوند غواړي دا ښځه به په نکاح کې وساتي او که غواړي نو طلاق به ورکړي پرېږدي د نکاح نه به لرې کړي. نو او یعفو الذي بیده عقدة النکاح الله وایي معافی دی که هغه څوک د چا په لاس کې چې د نکاح اختیار دی دا خاوند یعنی ورکول خو پې نیم مهر لازم دی نیم مهر ورکول پې لازم دی خو دې معافیو کې دا ټول دی ورکړي سیبا ټول دې ښځې ته معاف کړي مقرر کړی دی لیکلی شوي دی حواله کړی دی. د عربو دا دستورو چې هغوی به نکاح کوله نو په نکاح کې به مهر هم مقرر کو او لاس په لاس به په نکاح کې ښځې ته حواله کو نو صحبت او خلوت که به نو شوي او طلاق به ورکو نو دا صورت الله ذکر کوي چې مهر مقرر شو خلوت او صحبت نه دی شوي او مهر ښځې ته حواله شوي دی یا نه دی حواله شوي هغه جدا خبره ده خو چې مقرر شوي وي نو اوس په خاوند باندې نیم مهر ورکول لازم وي. البته که دی وایي دا ټول مې ښځې ته وربخلي دي نو دا ډېر بهتره ده. یا معافي وکړي دا زنانه الا ان یعفونه دا ښځه وایي چې ما ته خو دا خاوند نه رانږدې شوي دی او نه خلوت شوي دي زما پکې ستلي دي خو تش په نوم نکاح را سره کړې وه نو تش په نوم شوي وم یا په نوم شوي او یا نوم نه ختم شوي په ماله نیم مهر ورکولی په خاوند لازم دی ماله به یې راکوي خو زما نه خو یې ستلي راغلي نه دي زما ورته دا نیم هم معاف کړی دی. نو که ښځې دا نیم هم معاف کړو خاوند ته وایي چې دا نیم هم مه راکوه ما در بخلي دي په داسې صورت کې نو دا ډېره بهتره ده ډېر اجر او ثواب لري. دا د مهر او د طلاق او د نکاح دا دوه صورتونه په دې آیاتونو کې ذکر کیږي او دوه صورتونه نور دي
هغه به بیا نور آیتونو کې راشي. یو دا چې یو سړی د یو زنانه سره نکاح وکړي او مهر ورله مقرر کړي او بیا دا ښځه کور ته راولي واده وشي او دا خاوند ور سره خلوت صحیحه وکړي یا صحبت وکړي او د هغې نه پس بیا طلاق ورکړي، نو په داسې صورت کې به خاوند باندې غونډ مهر خپلې بیبي ته حواله کول او ادا کول فرض او لازم وي. دا دریم صورت دی. او څلورم صورت دا دی چې یو سړی د یو زنانه سره نکاح وکړي او دا زنانه کور ته راولي واده وشي صحبت هم وشي یا خلوت صحیحه وشي خو مهر یې مقرر کړی نه وي، په نکاح کې مهر مقرر نه شو صاحب، او په داسې صورت کې بیا خاوند ښځې ته طلاق ورکو. اوس به په دې خاوند باندې د ښځې ته مهر مثلي ورکول لازم وي، یعنی په داسې صورت کې چې به خاوند ښځې ته کوم مهر ورکوي هغې ته ویل کېږي مهر مثلي. مهر مثل دې ته ویل کېږي چې د دې زنانه نورو خویندې ته به وکتلی شي، نورو خویندې به واده شوي وي نو هغې ته به وکتلی شي چې هغه خویندو له خاوندانو څونه مهر ورکړی یا د دې زنانه د تره لوریانې د ماما لوریانې د ترور لوریانې یا تروریانې وغیره په رشته دارو کې نږدې رشته دارې به وکتلی شي چې هغوی واده شوي دي نو خاوندانو څونه مهر ورکړی دی، نو په هغې کې به درمیانه مهر وکتلی شي او هغه مهر به په خاوند باندې لازم کړی شي او دغه مهر به خاوند دې ښځې ته ورکړي. دې ته ویل کېږي مهر مثلي. نو دا د مهر او د طلاق په اعتبار سره څلور صورتونه د مسلې جوړېږي. دوه په دې آیتونو کې ذکر کېږي، اولني دوه ماته ته په تفصیل سره وي او دا دوه نور به بیا انشاءالله نور آیتونو کې راشي. لا جناح علیکم، هیڅ ګناه نشته دی په تاسو باندې، دا الله دې خاوندانو ته وایي. ان طلقتم النساء، که چېرته تاسو طلاق ورکې بیبیانو ته ما لم تمسوهن، تر څو چې تاسو نوي مسه کړي دي بیبیانو لره، مراد تینا جماع کول دی، یعنی تر څو چې تاسو نه یې نږدې شوي دي بیبیانو ته، تر څو چې تاسو صحبت نوي کړي دي بیبیانو سره، او تفریضو لهن فریضه، یا تر څو چې تاسو نوي مقرر کړي د دوی دپاره څه مهر. په داسې صورت کې که تاسو طلاق ورکې او مهر نه ورکوې نو د مهر نه ورکولو په تاسو باندې څه ګناه نشته. دا لا جناح ګورې طلاق سره تعلق نه ساتي، مهر سره تعلق ساتي. هسې نه چې ته وایې چې الله وایي چې طلاق ورکې نو هېڅ ګناه د باندې نشته، نه طلاق ورکول ښه نه دي صاحبه، بد کار دی. شاته آیتونو کې تفصیل ذکر شو، ګناه نشته دی مهر نه ورکولو په صورت کې. ومتعوهن، او تاسو فایده ورکې دي بیبیانو ته، علی الموسع، په مالداره باندې، قدره، د هغه د وس مطابق ورکول لازم دي، وعلی المقتر، او په غریبانو باندې تنگ دست باندې، قدره، د هغه د وس مطابق ورکول لازم دي. متاعا بالمعروف، دا فائدہ ورکول دی بالمعروف، په نیکی طریقې سره، یعنی جوړه جامه پیزار وغیرہ. حقا علی المحسنین، دا لازم دی په احسان کون کې خلکو باندې. څوک چې احسان کول غواړي، نیکی کول غواړي، ځان د نیکانو په ډله کې شمارل غواړي نو دا پې لازم دی دا جوړه جامه پیزار دی ورکړي دی بیبي ته. وان طلقتموهن، دغه یو صورت ذکر شو، په دې آیات کې بل صورت دی. وان طلقتموهن، او که چېرته تاسو طلاق ورکو بیبیانو ته من قبل ان تمسوهن، مخکې د دې نه چې تاسو مسه کې دي بیبیانو لره، یعنی مخکې د صحبت کولو نه، صحبت هم نه وي کړی او طلاق هم ورکو. وقد فرضتم لهن فریضة، او په تحقیق سره تاسو مقرر کړی وي د دوی دپاره مهر، صحبت هم نه دي کړی او مهر مقرر کړی دی او طلاق هم ورکو. اوس پس کې فنصف ما فرضتم، نو بس په تاسو باندې نیم مهر ورکول لازم دي، ما د هغه څه نه فرضتم کم چې تاسو مقرر کړی وي، الا مگر دا چې ان یعفونا، معافي وکړي دوی، معافي وکړي دا بیبیانې یا د دوی ولیان، او یعفو والذی، یعنی دا نیم هم د خاوند نه غواړي، خاوند ته وایي چې ما معاف کړی دی، او یعفو والذی، یا معافي وکړي هغه څوک بیده عقدة النکاح، د چا په لاس کې چې اختیار د نکاح دی، د چا په لاس کې چې غوټه د نکاح ده، یعنی خاونه معافي وکړي
ورکول خو په نیم فرض دي، خو دې ټول ښځې ته معاف کړي چې دا ټول مې در بخښلي دي، نو دا ډېر بهتر دي. وان تعفو او دا چې تاسو معافي وکړئ، یو بل سره احسان وکړئ، معافي وکړئ، یعنی خاوند دیو کې چې دا ټول مهر ورکي او ښځه دیو کې چې دا نیمه موانخلي معافیه کی، دا اقربو ډیر نږدې دي. وان تعفو او دا چې تاسو معافي وکړئ، وان تعفو او تاسو معافي کول اقرب للتقوى ډیر نږدې دي تقوا ته، یعنی دا د تقوا د پرهیزګارۍ نښه ده. ولا تنسوا الفضل او تاسو مه ایروئ احسان کول بینکم پخپل منځ کې، یو بل سره احسان کوئ، یو بل ته کنځلې بدې ردې ویناګانې په طلاق کې جنګ جګړې ټوپک تماچه په یو بل پسې راخیستل کورونه ور نه، نکاح په دې طریقې سره مه ختموئ، احسان کوئ د یو بل سره. ان الله بشک الله تعالی بما تعملون بصیر، ستاسو په عملونو باندې لیدونکي ذات دی، ستاسو عملونو لرا لیدونکي ذات دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.